چې د مرګ نه وروسته په قبر کې سړی ژوندی وي او کمړ وي. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه وروسته ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلایل ویلي دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند د دې لپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي. که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي. عزیزانو قرآن ویلي دي کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شو مړ بم ورته نه وي دا مړ نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وي په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي. عزیزانو د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوي قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده. دا چا ویلي دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو واقعه لیکلې ده چې عیسی علیه السلام یو مړی راژوندی کو داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو مړی به راژوندی کو تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي نو هغه مړی به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل یو مړی راژوندی کو د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړو عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر دي وې صاحب نور خبر نه خو چې مړ شم خخ کړم او خلق را نه لاړ نو یو دوا کسان رااله د الله د توحید تپوس را نه وکړو ما جواب ورکو اغي لاړ بیا نور کسان رااله اغي لاس را کو ستړي مشي را سره کو اغیم لاړ دا لاړ کم طرف ته خي طرف ته زما په قبر کې یو کړکای وا پاغه برانه نه وته بیا به ووت مار کې خیالو کو چې تسکه په دې تور سوړه کې چې پروت تم ور پسې وځه وی چې پا کړکای زم ور پسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولی پکې بیگی نو ما خیالو کو چې د بازیګر ټیم دی مونږ کوم دام حدیث کې راغلی
چې سړی مرشي او خاخي کی نو کني مشپمی نو په قبر کې په د زیړې مازیګری نیمه شپه د خاخ کو او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر دی وی چې ما مټي اونغخته او خیال مې وکړو چې او 10 کوم چې منځ کوم وی یو جنای رااله او زه رستو نونی وم چې دلی منځونه نشتا او 10 مکوا وی ما ورته وی چې مون څنګه نشته دا ته څه وای وی بیا ونی وم چې ما داسې سپېړه ورکا چې سپېړه مې ورکا داغه غاړه کې هارو هغه هار اوشلیدو چې اوشلیدو جنای زکله کونی وم چې او 10 بالا کې چې دا هار مال جوړ کی وی کې ناستم د تار یو سره غ جنای ونیو او یو ما ونیو مریم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې هغه هار لا نو پیرلې شوی چې تا आवाज وکړو زبار روان سلور زره کاله پکې تیر شي وای زرګونه خوشاله دي د یو ساس کې د غم نه قربان شي عيش او خوشحالي هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشي او په وخت تیر شي او غم چې یو سات در باندې راشي نو تیر شوی سونه کاله خوشحالي دی بیا هېري ته بڑا کې وې چې تا خوشحال لا کلوي نو زما عزیزانو د قبر معاملہ چې دا الله پټه ولی ساتلې ده پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ ده پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دې چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو دو قبرونو تیر شو واپس راو ګرځیدو صحابه ته فرمایل چې واوري هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي لیکن په ظاهر سلوه ګنا نه و چې دوی په خدای نیولې دي لیکن دا غبي نیازي ده یو دو ګناونه دي دواړو کې وو په الله سخت رانی ولي اے صحابه کده دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پزمکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلی وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نرستو په قبر کې دا سختۍ دي نو مړ به بیا خخوینا بار به پروتي نو د دنیا نظام بټول خراب شي نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی متقی قرآن وی چاہتا وی الذین یؤمنون بالغیب نو اعتبار هغه ایمان لای چې هغه ایمان بالغیب وي چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې صحابه دا دوه مړي چي دي دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتلو تشي متیازي به چوکي او 10 به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پریوته نو د مرګ نرستو الله په دې رانی ولې دي او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ زکه د
قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساسکو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولې دی. څوک ویلی شي یو سړی ماته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډېر رونی وو. ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي خو یو نوم پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډېر زیر راځي کمزور یم منځ نشم کوله لکه زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته معاف کړي. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې دسې وی ورته وای چې منځ مکوه معاف. سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وای چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېری دي خو یو خپل نامه را توخای چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وای چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکم مور یو وای ناری کو د کټو کوزه وغورځیدا وی بچیا والله که زه بیا مونږ قضا کم ویلې ولی وی دا غنوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مرونی سي زبې څوک څوک ویلې شي چې دا ولی چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولی. خبره دا و عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی شي. معاملہ د قبر دا پیغمبر ویلی دا قرآن ویلی دا بلکې پیغمبرم نه دا ویلی مرګ نه رستو سړی سره په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلی. نو که خدایم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته. نن په دې ملک هوا ده چاله قبر عذاب نشته قبر کې لاندې څه نشته. دا د مولیانو اسه ډکوسلې جوړې کړي والله مړی موازونه کوي مړی قسم په خدای دې چې مړی دسي خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې واغې د لپاره مهنت او مشقت به پکاري دسي خبرې مړی کوي لکه زه وته چې کوم. ته څه خبرې یو دوا یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو خلق ورته دوست مړ دی وی ښا راغه ورته دا سه ودرې دو دا شعر ورته وی چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شي یوازې روان شي دا ولې بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو نو یارې ورته د کفن نه لاس راوویستو چې لاس راوویستو د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیو
ا بزرګانو وی کده لاس ورکوس بدیم ختم شي جنازې نه ولا لاس عزیزانو دا د حال خبرې دی حال مون قالم پورا نه د زده کړي نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده ابوبکر صدیق چې لحد کې کېخو نو لحد ته شګي ورو غورځې دي صحابه بیا غا تبذر لری کړي او غا شګي راځته چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوته دي او ابوبکر ځان ته غاړېسته دي ورته صدیقه زه خډیر وخت نستا په انتظار زما عزیزانو مړی دا څه خبرې کوي لکه تاسو چې کوي خدای د پاره حال پکار مهنت او مشقت پکار سره داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي ولاندې وګوري چې دې مړی څال دی لاندې فلال چې کوم لوی مرتدی مال راولي چې ځان سره بوزم ولې وخی یراشه وګوره فلال مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو کو چې دې دا علم د څنګه زده کړې مونږ ته وخا هغه په سلويخ کاله کې دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دوں لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب څنګه صفا کې دته دړه صفائی پکاري ډېر صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی داسې وظیفه ما ته خایا چې زه وبو د پاسه ګرځم وبو د پاسه ویل خاول دا خو اسانه وظیفه ده ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له اورسي اخوا دې خوا مګوره بس دریاب ته ور ټوک کا او زمان نوم والا پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زمان نوم والا بس وبو د پاسه بګرځي ول ډېر خدای به دریاب غاړې ته ورغله په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې ده ا د پیر نامت هېرا شوی دا یا الله یا الله یا خو چې یا الله یک دریاب ورته سمز مکو دی په وګر خو ګرځې دو راغه پیر ته وې څنګه چل پیر ورته څنګه چلوش وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونی وم ستا نوم را نه شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خله کې نو پاغه وې بچیا دغه وخت کې د زوی یادو وې نه وې خزا وې نه وې لور وې نه وې زو وې نه کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یادو سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کوله سوا د الله ویل کې دې بل څوک نو سوا د خدای نه وې نه وې په بو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څنګه خالی وي او د خدای کوري تاسو پوه شئ په خبره دړه صفای غواړي لغون دي مهنت سره کتاو نلید زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره لس کاله غزاګانی په مومندو کې کړي ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخړو چې یو طالب مړو هغه طالب وو د باجوړ په غزا کې مړو خاخې هغه قبر وسمشتا ابل کالزه باجوړ ته تلم چرالم په ورل او سمشتا باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزو اجي سره رحمت الله علیه ورته مې وړي وې جیندا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي وې نه جی ته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختیر لري کړی دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټي زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغلو او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څه شینې دی لیدل لکه د لحد نه داغه ګلاب بوین چیرې
وزر بس هغه تختې اور په صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چره بچو ما چې درته ال پردای مالای پردای. خیر خبره ډیری دی. عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دین او ویلی پیغمبر په خپل دی بلکې قران ویلی دی چې د پیغمبر د خلینا کم خبري وزي دا خبره د پیغمبر د ځان نه دا وحی وی چې ما ورته کړی. دا داغه د جیب خبري نه داغه د نفس خبري نه داغه د خواهشات خبري. رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدل دي چې زاغه ته تعبیر وکړو. صحابه وی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی. وی غوکه دی بیگا ما یو خوب لیدل. ټول صحابه سرنګون شو هغه کې وی ز پروتم یو دو کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی. د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سره زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی. و ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی. و ادو کسراته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکزا. و چې مخکې لاړم یو سړی ناس ته او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ پلاس کې د اور پلاسونو او د اور انبوري دي د دې ناس د خلی ته ورچي دا خلی داسې شلی او بیا ورزي او شلی او بیا ورزي. یا بار الہ دا څوک دی؟ وی چې نور مخکزا. چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي. کله لمبه پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي کله لاندې. دا څوک دی؟ وی چې نور مخکې دا. چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت ته غوپی وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کان راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې ورغورځي. دا څوک دی؟ وی چې نور مخکې وی ما دواړه راونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ماته وخود. وی یو راته وی چې انا جبريل ز جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام. دا سم چې درته خود غوکه د چوستې په پوي. یا رسول الله کم سره چې پروت او سری په کانی ماته دو جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به په نه کول. قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قران د عمل زراغه د به بیا پکې نه. دا سړی چې مرشي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتاری. دا هغه سر دی چې چا قران ویلو عمل به کوي. سردار کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سره دی چې په دې خله به په دنیا کې دو جنگول د خیر خبره د په دنیا کې چره نه وکړي سیوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت. نو د خپل خلو ته وګورئ
چې زمونږ خله د سار نه تر ماخامه پورې څک زمونږ د خلوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړه و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزه وی او پردو خزو پسې به ګرځیده او دا هغه خزه دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځیدي نو دا خزه او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به دا غوي قبر د اور تنور وي اندازه وکي د پاکستان خزه مو ګوري او سړی مو نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام زمونږ د خزو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا سوکو و یا رسول الله دا سود خور غاڼه خور په سود پیسې ورکوونکی سود خور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلاوي تر قیامت به پکې غوته وي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړي په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتله بیا سحر صحابه او تویلی دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه او ته بیان ک دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې کی ټیک شو کته وې رښتیا ده که دروغ ده نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا دروغ او کده پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه پیدا قرآن کې راځي واذكر في الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلق ته د ادریس علی السلام واقعه بیان کا د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند د اسمانونو جنتونو ته بوتله هغه واقعه هم داوا چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اوریدلی دي چې ډېر زیات سخت نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات کو ډېر زنکدنې پیراوست چې زنکدنې پیراوستو نو زنکدن حالت ولیدو بیا ژوندې شو سپوي شوي و یا الله پوښ عزیزانو الله دې مساتی سکرات د موت سلور زرا کالا پس دی عیسی علیہ السلام یو مړی ژوندې کړو سلور زرا کالا پس ورته وېس مکه لاندې سال دی او ستا سهالو وېسه نور خبر نه سلور زرا کاله می وشو چې مړې ا د زنکدن تریخواله میلاد خلینه تله نه دی اندازه تاسو کوي چې سکرات د موت دومره سخت چې په سلور زرا کاله کې هغه تریخواله د زنکدن میلاد خلینه تله عزیزانو یو د اوریدو خبره عزیزانو یو د اوریدو خبره
او یو د لیدو خبره زه په شب قدر کې وم او یو سړی و چې داغه دا یو خپل بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو بغرزیده نو ما غي اورځي تپوسو کو چې د خپې باندې د څه چالو چې ته په ډانګورو ګرځي هغه ماته وی چې مولانا صاحب دالګ وګد باسته سوخ بزستا زیت درشم بیا به پوي کوم مال ډېر سورځ پس هغه راغیو کټ کې ناستو ماته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم غریبه در په در خاورې په سر کړه یم پلارا روانو ما یو اوخ لیونه شوی چې اوخ لیونه شوی نو هغه مالک ته منډه والے او خلق ته منډه والے ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوخ دا پیزوان چې ده پړې پکې ځوړند نو دې اوخ ته په دې پوزه کې داسې چار ګل غونډه چولې هغه کې پړې چولې دي شراوی نستم نو ول دا اوخ چې ما ته وکتم نو اکر خراب نو مام ته منډه کړ چې مې منډه کړه منډه داسې یو غره خوا کې ادیره واغې کې یو سرنګ غوندیو پاغه سرنګ کې ته زنه وته او دا بلا را پسې ده کیناګر ډیری خود اوخ غوندې ظالمه کینا چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشي اوخ ډیر سخت کینا ناک شه چې زته په سرنګ کې نه وته منو د خورا پسې راتلې شو نه نو ودا سرنګ خله کې سملاستو او دا بوتاړي چې دا د سرنګ د خلیتا کې چې راوځي بګینه پکما سات چې تیر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي چې لک سات تیر شي نو سرنا تیار باندې داسې پوښ چې لک سات تیر شو نو سګورم چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اژدها پراته ده او هغه سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچا پراته ده ثابته او د هغه مار په سر باندې د دې نو کومره یو لړم ده تک سپین لړمانو کې ډېر اقسام دي خدای دې امان راکړي دا تاسو د خپل شاته دا جمعه تو ګورئ دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څو وخت کې دا زیر او کنستونو داسې لړمان پکې راوته چې دا ویختو په دا دی جمعه کې مخامخ دا ویختو دې زمکه لاندې هغه اشیاء دي چې الله دې ته امان راکړي نو ماره کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کې دی یا نه دی بلانه به وسوک بچ کې دا دومره لوی اجدها او بیا په سر او هغه لړم د اجدها په سر ګرځیده نو د اجدها دا غلړم د یاري رب نوالو رب نوالو بس غلی پرتاو په دې سره
سر سر غوندي आवाज د دې لړم زما غوګو ته بمراتلو او ډېر په قهر لک سات بچ تیر شنو دا سر نه بکوشو او ور برغه د دې مړی د ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې اوچون کېده بیا برغه د دې په سر به ګرځېده بیا به سات پشکوش بیا به ورغه د دې د سر لا به ټک ورکو د دې مړی د سر لا نو بیا به داسې چنګ غوندي आवाज پکې وشو اډکی می خیال وکړ چې لاړې تباش وي خدا سوچ راغی چې دا اجدها چې دا د دې لړم د یاري خوځینا راشه ته خو خلاصيږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کا نو کېړای مې راوېستا او هغه لړم مې د دې اجدها د سر نه په داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړای یې راشوا نو عرض مې داو چې دا اجدها پوي شو چې دې سړی خو ما سره ډېر لوی نیکی وکاو د لوی بلا نه اخلاص نو اجدها دا سه و خوځیدا نو ماته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې و خوځیدا نو دا سه راتاو شو او روانه شو د دې سوري دی خله چې د سوري خله ته روانه شو نو دغه اونخه په دې بوتار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت نو دا اوخره ګنجلکه شو داس او اجدها لاړه ډېر سات تیر شو دا او خوځي نه مال چې جوړ مر شو وې دا سرنګ نه چې زم راوته نو دا اوخ پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کښه په ما دې سم مرګ تیر وې چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواته چې نه نواته خو چې خپه مې تر وېسته بیا زما خپینم غوخه دوړېدل شروع شو و هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلي چې حاله زرته بیخ کې د خپه پرې کوي کې ټول بدن اوس سخاکی نو دا خپه را نه بیخ کې پرې کړه ځکه زما د خپه نشته عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شپ قدر کې نن نه تقریبا 3 کاله مخکې ماته ویل عرض مې داو چې دا قسم واقعات بارها لیدل شي بارها په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو اتل سورج پس اقربا رااله مونږه وباسو وړوې ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخته وې چې نه قبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چلاړم دومره سپینا لکو چې لټه شو داغه په مخ چې را پراینستو داسې تورو لکه تبخې څه شه او دا خله دی وحکو تراغله و دومره ارته وا او دا سترګي بوټي راوته وي چې په دې پوزه پرتی او د سهالو چې درې ورځې ما روټای نشو خوړې عزیزانو دا زما د لیدو خبره دا دلې دا بار دی رچه دا دې ځکه 12 تقریبا 15 کالو خبره ده دلته می جمعې منځ کو په دې لار اتلم یو الک مخل راغه اوسم د رامداس کې ژوندې ده ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی په کې مړې ده ورلم چې ورلم لاندې می چوکته دومره سورې دی په کې سپین کفن کې مړې پروت ده پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي ماواري شوی وي دومره زمانہ په تیر و زم لاندې ډورې ته کوشو ا سورم چې لګرت کو ډېر خپل او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلف غوندي په دې غوګونو په دې مخ را پرتی
لری نه خو مې خو کتو خو سودا مې دا شو چې دا سه پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته مې وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر مې را ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپداسي ونی و ما لاس وردانه نه چې وردانه نه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکاتو پاس په قبر اور شوی او دومره زمانہ تیر وا او دا مړی داسې پروتو تابه ریخم څه شي بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس مې په خو والو کفن داسې تابه اوس ته د بجاج د دکان نه راوړل داسم پکې پیږي په دغه دیرا دیو زنه مازیګر تلما زما کور رامداس کې او دلې به چې جمعې منځ کو نو د دې دیرې په لار به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړ راستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته و مکه وې لکه نه یو سات زمو درې دم تماشه ته ماته دا سودای چودرې دم خو چړومبه خخته را لری کا دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړ کړه او په خدای باور وکړي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پرامداس کې می ساوا غسل او بیا زر ورپسې خخته ولګولې عزیزانو عرض می داو چې دې زمکه لاندې هر شی شتا هر شی شتا جنتم شتا او جهنمم شتا جنتم شتا زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیه السلام مړی راځوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه و د عیسی علیه السلام یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام راځوندې کوې څه تکلیف دې درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور مور ته څه چغي وهي وې مور ته زکه چغي وام چې دنیا کې زه ژوند دی او ما بچ وایو کړه نو مور به مې قربان راته وې نو داغه قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو نو سم ډېر تکلیف کېم که چرته مور راته قربان आवाज مور ډېر زوره ورشه د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجدام ده چې د مور پلار ډېر لوی نافرمانه د مور او پلار ډېر لوی نافرمانه قران ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه اف قدر بن واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور وخت به د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه چې وړو کې مو په مهربانۍ لوی کړو ما څنګه چې وړو کې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم اے الله داسې رحم زما په مور دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي ووري مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله تعالی علیه په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ د ټول علماء دیوبند صدر هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به وي دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو دا د ډېر لوی علم خاوند
د ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت در تخکارش ونه مانی نه دی ونه ورازا لاهور ته بوتله ده شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخې ورته لاس والے ویلو ګورز دی جمعه دی افغاني صاحب ما ته قران خوړو چې می جمعه ته وکړه کل هم خره ټټوان سپي بشوګان بیزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم و غبراو شو و بیا راته په مخ کې لاس راکونو بیا باندې ادم راته ښکاري و ماته چاو ابھی کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹمٹم کې کېنه په خوانو بزرګانو به ټانګې ته ټمټم کې کېنه استونو لاهور ادیره تلاړ لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم نو افغاني ته ورته وی چې دا زنه مانم ورازا لاهور ادیره ته چې بوتله نو و چې ادیره باندې ودرې نو بیا زما په دې مخلاص راخ چې لاس راخ کو و چې د ادیره ته مې کته په خدای مې دې قسمی چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبه تراوت ول بیا زه غبرو شو په مخ را تلاس راخ کو چې مولانا ابي به ما چې باس چي او مې مانه مولانا افغاني هغه سړیو چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغاني عمر علم د چاني په ایشیا دا هغه سړیو او دا د سترګو واقعیا نازیزانو په دې مغاوي راکېږي زما په خدای قسم ده او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډي پیسہ پردې مال ستا پوګه پاتې شو یو ټیډي پیسہ پردې مال ستا پوګه پاتې شو ټول عمر د بار جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام دا زما د کور خبره نه حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیشي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب قبو جبو والا دا خو د جنت توتی دی چې پیشي الله به ورته وایي چې د پلانی سړی پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ ورشا پیسہ راوړنو بیا جنت تازه علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم چې منډه کیا پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي نو دی به ورپسې ورټوب نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ترازی ا پیسہ به بیا پریوزی نو دی به بیا ورپسې ورټوب کی نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې او یا زره کاله بلاندې تختې ته مزل وي نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې پایوس کې دا سړی په دې قهر گرفتاری او که په غلطۍ او په یېرته نه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې په غلطۍ او په یېره نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړل کېږي 1500 نن سړی آرام خور دی کنه هر سړی بېایمانه دی کنه دی هر سړی پردی تیکې خور دی کنه دی نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیالونه کوي چې دا اسلام یوازې منستوي یا اسلام یوازې ګیره پرې خوته وي یا اسلام یوازې حج کولو ته وي نه اسلام
نامه ده دې چې کوم سيزونو نه خدای او رسول منع کړی دا هغه نه بزان ساتي، هغه له بنزدې نه ورځي، وخت به فضول نه تیرې. زمونږ اوقات ټول فضول دي، ټول ورځ بکواس ته او فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی. هر وخت ورته سجده لګوا چې خدای ته خپويږي زه نه پوي. د پردي مال نه ځان بچ ساته. پردي مال دی په ذمہ پاتې شو، عمر له تباہ شو او عمر له غرق شو. نن پردي مال مونږ ته ټیپر نخ کوي. پردي مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چې پردي مالونه والی دي، راشي چې پستر ګوي درته وخه په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیږي، څوک د پاکولو نشته. چې پردي مالونه خورلي پاورېدو نه وایم چې پستر ګوي درته وخه. نو د مرګ نرستو هغه توره سوړه کې به کېڅ پلار بنئی، رور بنئی، مور بنئی، عزیز بنئی، تربور بنئی، دوست بنئی، څوک به در سره چې ستا په سر به سوالو جواب کوي. چې قرآن هم در نه لري او تختی، پیغمبر هم در نه لري شي او راشي درته څوک درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې. خپل چې دی واخلی یلتا دی کېګ دی، خدای سنبال کا بیا در نه لیګ دی. دی قبر ته تاسو ګورئ جوړی د بیلچې دا لاندې لرګې نه ده، دا پیدا سیونی سیرای کاږي، بیا پیدا سرا کاږي، بیا پیدا سي د وخت د کوپ پشان داسې شی جوړ کی، بیا چم راوړي شین چم هغه کې دی، بیا په سیرا واچي، بیا په سر او پوته کانی نیغ نیغ ودري، بیا لګیای د الکان پیدا سي لاس وای خوایای را خوایای. ها خپل چې دی واخلی یلتا دی کېګ دی، خدای سنبال کا بیا در نه لیګ دی. درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې. توتیان فنا شو لاړ لرمان کې، سترګې میں نم کا په هر زمان کې. لا درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې. جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې سړی په قبر کې کی دی او خلق ته ټول لاړ شي، نو آتاه ملکان، دو ملائکه ورته راشي، په داسې شکل کې ورته راشي چې د داغي شکلونو ته وګوري نو ړتي بوټوزي. اول سوال په وکي چې من ربک، ستا رب څوک؟ نو دړه نه بوټوته، من ربک ستا رب څوک؟ دا ورته وي ها ها، دا الفاظ ها ها لا ادري. آی های زه خو والله که پوهېږم چې زما رب څوک. څوک دی خدای؟ تا په دنیا کې په خدای څوک منلی او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی؟ نو عزیزانو عرض میں داو چې من ربک، ستا خدای څوک؟ تبه ها ها لا ادري والله کفر.
من نبیک پیغمبر دې څوک؟ ها لا والله کپړي وای به مونږ ته پتا و پلیتا چې تب هم داسې جواب راکې نو یو گزار ولا ورکی. حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وي چې مشرق او مغرب کې واوري دي الا الثقلين مگر پیریان او بنی آدم نه اوري. نو که خیالو کوي چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اوري دي کیږي. الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډومبنه گزار. اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي. کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي. ګوري به هر سړې خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مړیا د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو. دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دې بچوي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به. دا جناب محمد رسول الله دے او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو. ملائکه به ورته وی چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته و چې تبم داسې جواب راکې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو کده دینه زیات ضرورتي چې نور کولاو د برا پاسی د مازیګر ټیم به چې منځ کوم ملائکه ورته وای نوم کنومت العروس او د شپ دلتا پشان د کې دو دړم بهش پیدا ناوي منځونو مغو چې دنیا کې د کړي دلته د منځونو حاجت نشته. داسې بمی او داسې خلق بمی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل وبدبخت د دې هسته متعلق د په دنیا کې څه خیالو. دا مړی به ورته وی ها لا ادري آی هاي په خدای قسم که زه خو پیژنما. نو چې د قبر غوندې ځای او د قبر پولیس درنګیر چا پیر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې وای چې زه محمد رسول الله نه پیژنم نظمکه به پیروچته شینو دا پختای به په یو بل کې نه نباسي